بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 74 دی. قانون نمبر 7 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. د ماده زائده قانون مونږه باز شروع کړو، خو ما تاسو ته ویلو چې د ماده زائده قانون نه مخکې یو څو خبرې لازمي دي زده کول. یو حروف ماده دي، بیا پسې حروف لین دي، بیا هغې نه پس هم ورسره د جمع اقصا زده کړه چې جمع اقصا څه ته وایي. د ماده زائده تعریف هم زده کو چې ماده زائده هغه ماده ته وایي، هغه الف ماده ته وایي چې په وزن کې د فا عین لام مقابله کې نه وي، یا د فا کلمې په ځای نه وي، د عین کلمې په ځای نه وي، او د لام کلمې په ځای نه وي. دغې ته ماده زائده وایي. او نن به انشاءالله پنځمه خبر پکې د تصغیر جوړولو طریقه زده کوو. د تصغیر جوړولو طریقه چې زده کو نو دا پنځمه خبره ده، څلورم د دې نه مخکې زده کړئ، او بیا به انشاءالله موږ ښکته قانون حل کوو. نو د تصغیر جوړولو طریقه دا ده چې په اول حرف به ضمه ولګي، پیش په پی ولګي، او دویم حرف باندې به فتحه ولګي، دویم حرف باندې به زبر ولګي. ټیک شو؟ دلته ورسره زه راته لګوم هم. ګورئ فرض که دا رجل دی که نه، رجلون. نو موږ ته وایي چې د تصغیر جوړولو طریقه دا ده چې اول حرف باندې به ضمه ولګي، پیش به پی ولګي. نو اول حرف دا را ده، په ده پیش ولګوه. بیا دویم درته وایي په دویم حرف به فتحه ولګي، دویم حرف جیم دی، په ده به زبر ولګي، په ده زبر ولګوه. او په دریم حرف به او په دریم ځای باندې به یا ساکن د تصغیر علامت ولګي. نو د جیم نه پس په دلته کې مونږ دا لام وران کو، د دې په ځای به مونږ یا ساکن ولګو، یا ساکن. دا یا ساکن هم ولګوله. او که چېرته د یا ساکن نه وروسته یو حرف وي، که یو حرف وي نو هغه به د عامل مطابق وي. نو دا یو حرف هم ولګو، دا رجیلون شو. د رجل نه څه شو؟ رجل نه موږ سره رجلون نه موږ سره رجیلون شو. ټیک شو؟ نو اول بیا زده کوئ. د تصغیر جوړولو طریقه دا ده چې په اول حرف به ضمه ولګئ، په دویم حرف به فتحه ولګئ، په دریم ځای باندې به یا ساکن ولګئ. دا یا ساکن د تصغیر علامت دی. او څلورم حرف به د عامل مطابق وي. که عامل فاعل غواړي، که د دې نه مخکې عامل فاعل غواړي نو بیا به دا ته فاعل کې ضمه به پې ولګئ. که فاعل مفعول غواړي نو بیا به فتحه لګئ، یا که مجرور غواړي نو بیا به کسره لګئ. ټیک شو جی؟ نو دغه درته وایي چې تصغیر علامت په دریم ځای باندې ولګئ. او که چېرته د یا ساکن نه وروسته یو حرف وي نو ګورئ لام ته یو حرف دی، نو هغه به د عامل مطابق وي. نو موږ د عامل مطابق فرض که دلته ضمه ولګوله، لکه رجلون نه رجیلون. اول حرف باندې ضمه، په دویم فتحه، په دریم ځای باندې یا ساکن. دا د تصغیر علامت دی، د یا ساکن. دا به په دریم ځای باندې همیشه راځي، او څلورم ځای باندې به آخري حرف به پې ولګئ. او که چېرته د یا ساکن نه وروسته دوه حروف وي، دا یا ساکن چې کوم علامت دی د تصغیر، که د دې نه وروسته دوه حروف وي نو اول حرف به مکسور وي، اول حرف به څه وي؟ مکسور وي. او دویم حرف به د عامل مطابق وي، لکه زویربن. د ضاربن نه زویربن. ګورئ ضاد واو، او بیا پسې په اول حرف ضمه ده، په دویم ځای فتحه ده، دریم ځای یا ساکن ده د تصغیر علامت. او په څلورم ځای باندې ګورئ د یا ساکن نه پس دوه حروف دي، یا ساکن نه پس دوه حروف دي، نو هغې کې اولنی ساکن دی او د اخرنی چې دی د عامل مطابق دی. او که د یا ساکن نه وروسته درې حروف وي نو اول حرف به مکسور وي، زیر والا به وي، او په دویم ځای به یا ساکن وي د تصغیر علامت، او دریم حرف به د عامل مطابق وي، لکه مزی. نو اول حرف باندې ضمه ده، په دویم ځای فتحه ده، او دریم ځای باندې یا ساکن د تصغیر علامت دی. او د یا ساکن نه پس درې حروف دي، یو را ده، یو یا ده، یو با ده. نو د را اولنی د یا ساکن نه پس په اولنی حرف مکسور وي، په دویم ځای باندې به یا ساکن وي، یا ساکن، او دریم حرف به د عامل مطابق وي. نو مزیریبن شو. موږ سره څه شو؟ مزیریبن. نو دا موږ سره د تصغیر طریقه وه چې تصغیر جوړې. نو که درې حروفو نه تصغیر جوړې نو د رجیلون په وزن به، د فعیلون په وزن به جوړیږي. او که چېرته د څلور حروفو نه تصغیر جوړې نو بیا به د فعیلون په وزن جوړیږي. او که د پنځو حروفو نه تصغیر جوړې نو د فعیلون په وزن به جوړیږي. عیلون. د دوه حروفو د دریو حروفو تصغیر به د فعیلون په وزن جوړیږي. فعیلون لکه رجیلون، فعیلون لکه رجیلون،
رجیلن. او د څلورو حروفو تصغیر به د فعیلن په وزن جوړیږي. فعیلن په وزن جوړیږي. فعیلن لکه زویربن. او د پنځو حروفو تصغیر به د فعیلن په وزن جوړیږي. فعیلن لکه زویربن په وزن جوړیږي. نو دا درې واړه موږ سره د تصغیر اوزان دي. فعیلن، فعیلن او فعیلن. ٹھیک شو جی؟ لکه فعیلن لکه رجیلن، فعیلن لکه زویربن او فعیلن لکه مزیربن. ٹھیک شو جی؟ اوس خدا موږ سره دا پنځه واړه خبرې ختمې شوې. اوس به موږ قانون وایو، د ماده زائده قانون. د ماده زائده قانون خلاصه. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر هغه ماده زائده ماده زائده موږ ویله چې د فا عین لام مقابله کې را نشي. لکه فاعلن دی، فاعلن دی ته ګورئ، فاعلن. نو په دې فاعلن کې موږ سره دا فا چې دا حرف اصلي دی، دا عین را سره حرف اصلي دی او دا لام را سره حرف اصلي دی. دا لام را سره حرف اصلي دی. دا الف پکې مینځ کې پاتې شو، دې ته الف ماده زائده وایي. الف ماده زائده ورته ځکه وایي چې د فا عین لام مقابله کې نه دی، زائد دی، زیاتی دی، زیاتی. نو ځکه ورته ماده زائده وایي. نو ستا ته وایي د دې قانون خلاصه دا ده چې هر هغه ماده زائده چې د واحد مکبر اسم د مصغر نه وي، چې تصغیر نه وي شوی. لکه رجلون چې دی که نه دا مکبر اسم دی، رجیلون مصغر اسم دی. نو تا ته وایي چې د واحد مکبر اسم په دویم ځای کې راشي. لکه وګورئ ضاربون دی، ضاربون. نو دا وګورئ دا ضاربون چې دی دا موږ سره مکبر اسم دی، مکبر. نو ګورئ په دویم ځای موږ سره دا الف ماده راغی، الف ماده موږ سره په دویم ځای راغی. نو تا ته وایي چې د واحد مکبر اسم په دویم ځای کې راشي. نو په دویم ځای راغی، اول حرف ضاد دی او دویم حرف پسې الف ماده زائده دی. نو داسې ماده زائده د جمع اقصا جوړولو په وخت او د تصغیر جوړولو په وخت په واو مفتوحه بدلول واجب دي. لکه ضاربون دی که نه، نو ته اوس دا ضواربو که، دا ضواربون دی. وګورئ دا سلکې دی داسې دی، ضواربون. نو ته دا اوس د الف ختمول د ده په ځای واو لګول، دا الف ماده په واو مفتوحه بدلول واجب دي. نو په دې واو باندې ته اوس فتحه ولګوه. ٹھیک شوه؟ لکه اوس وګورئ دا ضاربون دی که نه، ضاربون. ٹھیک شوه؟ نو اوس پته دا واو ختم کې د ده په ځای باندې واو مفتوحه ولګوه، او د دې واو نه پس الف ولګوه. نو ضواربون نه موږ سره څه شو؟ ضواربون. ٹھیک شوه؟ نو تا ته اوس دقه وایي چې داسې کله د واحد مکبر اسم په دویم ځای کې د الف ماده زائده راشي، نو داسې الف ماده زائده د جمع اقصا جوړولو په وخت او د تصغیر جوړولو په وخت په واو مفتوحه بدلول واجب دي. دا به ضرور ته دا په واو مفتوحه باندې بدل کې. د جمع اقصا مثال لکه ضاربون دی که نه، ضاربون دا ضاد اول حرف دی. ٹھیک شو؟ او د اول حرف نه پس په دویم ځای باندې د الف ماده زائده راغی. نو دا الف ماده زائده ورته په واو مفتوحه باندې بدل کړي. نو دلته ګوره د دې الف ماده نه مونږ دلته کې مونږ دغه لګولې، دا فتحه ده. نو دا مونږ دلته کې واو مفتوحه ولګو، د دې الف ماده په ځای باندې مونږ د ضواربون کې دغه ولګو، ماده زائده مو لګو. ٹھیک شو؟ نو ضاربون نه ضواربو. ٹھیک شو؟ او ضاربتن شو، ضواربتو شو. ٹھیک شو؟ ضواربتن یا ضواربو. ٹھیک شو؟ ضواربتو. نو دا موږ سره د ضاربتن کې دا د ضاد نه پس الف ماده زائده دی، دا په دویم ځای باندې راغی. او د تصغیر جوړولو د تصغیر مثال لکه ضاربتن دی که نه، ضاربون دی، ضاربون. نو اوس په دې ضاربون کې دا دویم حرف چې دی د الف ماده زائده دی، دا به په واو باندې بدل کې، په دریم ځای باندې به
په دریم ځای باندې به یا د تصغیر علامت راوړي او ورپسې که دوه حروف وي نو اول به مکسور وي دویم به د عامل مطابق وي نو ضاربن نه ضویربن اول حرف به مضموم وي ضویربن او ضاربتن نه ضویربتن نو دا موږ سره قانون جوړ شو لکه اوس وګورئ ناسورن دی که نه ناسورن دی ته د ده نه تصغیر جوړې نو ته به اول حرف باندې فتحه ولګې مونږ د تصغیر طریقه زده کړه او دا الف مده چې دی که نه الف مده دا په واو مفتوحه بدلول واجب دي نو ته دلته واو مفتوحه ولګوه ټیک شوه او په دریم ځای باندې یا د تصغیر علامت ولګوه او بیا ورپسې صاد او را ده نو دقه صاد او را ورپسې نو وای سویرون نو وای اول حرف باندې به ضمه ولګي په دویم به فتحه به دا دویم الف مده دی که نه دا په واو مفتوحه بدلول واجب دي نو وای سویرون ناسویرون معنی ده مدد کولو والا یو سړی نو وای سویرون معنی ده لږ شان مدد کولو والا یو سړی ټیک شوه نو دا ناسویرون مکبر اسم دی مکبر اسم او دا نوی سویرون چې دی که نه دا مصغر اسم دی اوس د دې ناسویرون نه که ته جمع اقصا جوړول غواړې جمع اقصا نو دا د دې نون نه پس په چې کوم دا الف دی الف مده دی که نه دا په واو مفتوحه بدل کا نواسویرون یا نواسویرو دا جمع اقصا شوه جمع منتهى الجموم ورته وي جمع الجمع ورته وي او دا نوی سویرون چې دی دا موږ د دې تصغیر جوړ کړو تصغیر ټیک شوه نو دا زموږ سره د نن ورځې درس او دا زموږ مده زایده والا قانون مده زایده والا قانون د دې قانون خلاصه اول یو ځل بیا واورئ هر هغه مده زایده هر هغه الف مده زایده چې د واحد مکبر اسم مکبر هغه اسم ته وایي لکه اوس دا ناصرون مکبر دی ضارب مکبر دی د دې تصغیر نه دی جوړ شوی په ځای کې د واحد مکبر اسم په ځای چې الف په دویم ځای چې الف مده زایده راشي نو داسې الف مده زایده د جمع اقصا جوړولو په وخت او د تصغیر جوړولو په وخت په واو مفتوحه بدلول واجب دي د جمع اقصا مثال لکه ضاربن دی که نه نو دی نه به مونږ ضواربو جوړ کړو ضواربو او ضاربتن دی نو مونږ ته ضواربتن جوړ کو ضواربتن ټیک شوه ضواربتم تی جوړ کو او د تصغیر مثال لکه ضاربن دی که نه د دې نه ضویربو جوړ کو ضویربن او ضاربتن ضویربتن ناصرن تصغیر جوړ کا نواسویرون او جمع اقصا ته جوړیږي نواسویرو فاتحن ګوره فاتحن دی فاتحن معنی فتح کرنے والا فتح کون کې سړی نو دلته کې وګورئ چې د ده نه جمع اقصا جوړې نو دا فا به په خپل ځای باندې ولګې او د الف مده په ځای باندې به واو مفتوحه ولګې او دا تا به دلته به الف ولګې ورسره او تا په خپل ځای باندې ولګو فوا دی الف ته الف جمع اقصا وایي فواتحو او که د دې فاتحن ته تصغیر جوړې تصغیر نو ګوره اول به دا فا به په خپل ځای ولګې او د الف مده په ځای باندې به واو ولګې خو دا فا به مضموم کې ځکه موږ د تصغیر جوړول طریقه یې زده کړې وه چې اول حرف باندې به ضمه ولګې دویم باندې به فتحه ولګې او په دریم ځای باندې به یا د تصغیر علامت راولي نو فویتحن معنی ده لږ شان فتح کوونکی سړی دغه شان سامعن معنی ده اورېدلو والا سړی سامعن اوس که ته د ده نه جمع اقصا جوړې نو دا به ته داسې کار وکړي چې دا سین به په خپل ځای راولي په خپل ځای او دا الف مده نه به واو مفتوحه جوړ کړي ټیک شوه او دلته کې به ورسره الف د جمع اقصا والا ولګې او دا میم به په خپل ځای راولي او عین به په خپل ځای ولګي سوامعن سوامعو معنی ده ډېر اورېدلو والا سړي سامعون معنی ده یو اورېدلو والا سړی سوامعو معنی ده ډېر اورېدلو والا سړي اوس که ته د سامعون نه تصغیر جوړې تصغیر نو د تصغیر جوړولو طریقه دا ده چې اولني حرف باندې به د سین به خپل ځای راولې خو په ده به ضمه ولګې او په دویم ځای الف مده زایده دی که نه دا به په واو مفتوحه سره بدل کړي واو مفتوحه سره په دریم ځای باندې به یا ساکن د تصغیر علامت ولګې او په آخري حرف به په خپل ځای باندې راولي سویمعن لږ شان اورېدلو والا سړی ټیک شو چې ډېر نه اوري لږ اورېدل کوي نو فاتحن
دا صيغه اسم فاعل دی او دا دیتا واحد مکبر اسم وي مکبر اسم واحد هم دی فاتح معنی یو فتح کوونکی سړی فاتحانی دو فتح کوونکی سړي فاتحونه ډیر فتح کوونکی سړي نو مونږه دا واحد اسم ته واغستو د دنه مونږه فواتح جمع اقصا جوړه کا فویتحن دامته تصغیر جوړ کو ٹھیک شو نو دا اوس مونږ ته دا خبره کوي چې هر د دې قانون خلاصه راته دا بیانوي چې هر هغه ماده زایده چې د واحد مکبر اسم په دویم ځای کې راشي نو داسې ماده زایده د جمع اقصا جوړولو په وخت او د تصغیر جوړولو په وخت په واو مفتوحه سره بدلیږي نو مونږ د ضاربن ضوارب کو او د جمع اقصا مثال لکه ضاربن ضوارب او ضاربتن ضواربتو او د تصغیر مثال ضاربن ضویرب او د ضاربتن ضویربتن شو نو دا زموږ سره د نن ورځې قانونو چې د هغې نه مخکې مونږ 15 خبرې زده کړې او بیا هم د قانون خلاصه وویله نو که په دې قانون باندې کوم طالب یا طالبه نه وي پوه شوي نو بیا هغې ماته په کمنټ کې ویلی شي انشاءالله دوباره به درته حل کړم نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام